د یوټیوب چینل به څنګه مونیټایز کوئ؟ که ستاسو 4000 غنټې واچ ټایم پوره شوی او 1000 سبسکرایبر ستاسو پوره شوي نو تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی دا مونیټایز کولی شئ. خو چې ستاسو اوریجنل ویډیوګانې داسې نه چې کاپي پیسټ یې وکړئ نو په هغې باندې چې دی چینل نه مونیټایز کېږي. خو که اوریجنل ستاسو ویډیوګانې نو تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ. په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل یوټیوب د چینل سیټ اپ چې دی دا به څنګه کوئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه چې دا هغه راته هلته کې ښیم، خو ویډیو چې دا هغه به تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته صحیح معلومات چې دي هغه در ورسي. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل کروم براوزر کولاو کړی. دغه شانتې به تاسو خپل کروم براوزر کولاو کوئ او په هغې کې به یوټیوب سټوډیو چې دا به له ځان سره کولاو کوئ. چې دا یو کولاو کړل نو دلته کې به تاسو ته د ډالر دا نښه چې ښکارېږي دا به دغه شانتې ووایي. څنګه د ډالر دا نښه تاسو داسې ووایي نو دلته کې زموږ د هر سره چې دي دا پوره شوي دی او اپلای دا بټنه چې دا دلته هم شو کېږي. که له دې ځای نه تاسو نشئ کولی نو ډایرکټ چې دی تاسو وای ټي سټوډیو ته چې دی هغې ته ډایرکټ تاسو هم تللی شئ. لکه دا زمونږ وای ټي سټوډیو چې دا تاسو سرچ کولی شئ. نو چې دا تاسو کولاو کوئ د دې ځای نه تاسو ډایرکټ چې دی خپل پیج چې دا چینل چې دی دا هم مونیټایز کولی شئ. دلته کې به ارننګ ته راشئ. دلته کوم د ډالر دا نښه چې د ارننګ یې دلته لیکلی دی د ګوډ ډې اپشن ته چې دی دې ته به راشئ. چې دی دلته راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي به د توره پټه کې د سپین لیکل به ته ښکارېږي اپلای نو دا چې لیکلی دی د دې ځای نه تاسو هم اپلای کولی شئ. او دلته کې د دې دا کوم شرطونه چې دي چې هغه تاسو پوره کړي دلته کې 1000 فالوور چې دا سبسکرایبر چې دی دا غواړي نو موږ چې دی 5835 کړي دي. دغه شان دی 4000 غنټې غواړي نو موږ 4001 غنټه چې دی دا زموږ دا وراوړېدلې ده نو دغسې وشوي دي. دغه شان دی 2 سټپ ویریفیکیشن چې دی دا ورکول غواړي او چې تاسو د هغو خلاف ورزي نه کړي لکه کمیونټي ګایډلاین خلاف ورزي ونه کړي پردۍ ویډیوګانې ونه راغستې هغې ونه ورخېجولي داسې تاسو ته سټریک نه میلاو شي قسمه قسم نور دغه دی چې هغه تاسو نه کړي نو تاسو بیا خپل دغه چینل چې دی دا مونیټایز کولی شئ. نو موږ به دلته لاړ شو اپلای نه او دا چې دی لیکلی دی موږ به دا ووهو چې څنګه دا موږ ووهو نو دا درې سیټ اپ چې دي دا راکړی چې دا درې واړه چې دي دا کول غواړي. نو دا اولنی چې څنګه تاسو داسې ووایي سټارټ ناو چې لیکلی دی به دې توره پټه کې نو دا خو به خالي تاسو داسې پړاو کوئ. که څوک یې پړاوئ جو پړاولی شي که څوک یې نه پړاوئ نو دلته کې به دې خانه کې به نښه وکئ او دلته به دا ایکسپټ کوئ. دا توره پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي نو دا به نو اولنی سټپ چې دی هغه مکمل شو. اوس دویم سټپ چې دی نو دا هم لیکلی دی سټارټ نو دا توره پټه او دا سپین لیکل چې دي دا به ووایي. چې دا ووایي نو تاسو ته به دا درې اپشنونه چې دي دا به کولاو چې به د یو کې لیکلي وایي ستاسو ایډسن اکاونټ چې دی دا شته دا اولنی چې دی نو که ستاسو یې دا اولنی به ووایي. په دې بل کې لیکلي دي وایي که ستاسو ایډسن اکاونټ نه تاسو جوړول غواړئ نو دا منځنی چې دی دا به ووایي. دا بل چې دی اخرنی به دې کې یو کس په شک کې چې ما ایډسن اکاونټ رخ کړی دی که نه دی زما مخکې و که نه نو د هغې لپاره دا لاندې نه دی. خو زموږ چې دی ایډسن اکاونټ شته نو موږ چې دی دا له پاسنی به ووهو. چې څنګه موږ دا له پاسنی ووهلو نو لاندې دا توره پټه او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووهو. د دویم دپاره چې دا ووهو نو موږ ته به دلته کې زموږ جیمیل اکاونټونه چې دي هغه به موږ ته راشي. نو چې ستاسو په کم جیمیل اکاونټ ستاسو ایډسن اکاونټ نو تاسو به هغه جیمیل اکاونټ چې دی دا به له ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه دغه تاسو ووایي نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي او دلته کې بهر سره وګورئ که دا صحیح نو دلته کې چې دی بیا به کنټینیو دا ووایي دا ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. نو دلته کې به ستاسو د یوټیوب کم دغه چې دی لینک چې دی هغه به یې راغستی نو دلته کې بیا تاسو د ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووهئ. چې څنګه دا ووایي نو اوس موږ دې خوا دې مخ ته رالو نو زموږ به دلته به ودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووهو لکه سبمیټ پای کوو دغه سبمیټ چې دی دا به وو دلته کې بیا ودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به وو نو ډایرکټ به موږ خپل سټوډیو ته لاړ شو. زموږ ایډسن چې دی هغه له مخکې نه جوړو خو موږ نوی چې دی دا جوړ کړی دی نو دا به ان پروګرس چې دی دې ته به لازم ځي. نو دا لاړو دا دویم سټپ چې دی دا هم لاړو هغه په اوس هلته کې کار کوي او ګوري به که صحیح نو دغه سټپ چې دی دا به مکمل شي او دا دریم سټپ چې دی هغه بیا د یوټیوب د طرفه کېږي. نو اوس موږ دا ګورو چې به دې څومره ټایم لګي د هغو له طرفه خو 2-3 هفتې چې دي دی ورکړي دي خو کېدی شي چې دا په 8-9 غنټو کې چې دی دا مکمل شي. نو چې کله مکمل شي نو دا باقي څه دا دریم سټپ چې دی دا راته هم ښیو چې دا په څومره ورځو کې بیا کېږي. بس په دې طریقې سره تاسو د خپل یوټیوب چینل چې دی هغه مونیټایز کولی شئ. دویم نمبر چې دی په دې کې خالي د ایډسن اکاونټ دی چې هغه تاسو جوړ کړئ د مخکې نه یا جوړ کړئ یا به دې ټایم باندې ځانه جوړ کړئ. خو داسې نه که ستاسو د مخکې نه موجود وي او تاسو دوباره جوړ کړو بیا به تاسو ته مسله چې دی دا به راځي لکه څنګه چې موږ ته مسله راغلې وه زموږ د مخکې نه اکاونټ موجود او موږ پرې دوباره بل اکاونټ جوړ کړو نو بیا یو هغه شته اکاونټ ډیلیټ کړو بیا یې دوباره اکاونټ پسې بل جوړ کړو نو هلو زموږ چینل چې دی هغه مونیټایز شو. نو دویم نمبر اپشن چې دی هغې ته هم شنه نښه راغله او دریم نمبر
نمبر چې دی خپل ته هغه لاړ شي چې هغه وګوري دا غي نه ورسته به تاسو ته تاسو چینل چې دا مونټایز شو نو دریم نمبر چې کله منګه سټوډیو کولاو کړو یوټیوب سټوډیو نو پاګه کې موږ ته دا نوټیفیکیشن چې دا امراغلو او زمون ایمیل ته چې ایمیل امراغلو چې تاسو چینل چې دا مونټایز شو او تاسو وس د دینه روپۍ ګټل شي اکثر د دې لپاره ځینې کسان چې دا هغه روپۍ ورکي یو بل روپۍ ورکوي زمون چینل مونټایز کوي نو تاسو خپ اسانو سره چې خپل چینل په کور دنه نه چې دا مونټایز کول شي خو غلطي بدانه کوي چې تاسو یو ایډسن کوي او کډوایم یو پس تاسو جوړ کوم نو بیا تاسو هغه مسله جوړول شي لکه څنګه چې موږ ته مسله جوړه شو او لس 12 ورځې چې هغه په زمونږه خراب شوي تاسو ته خو دا ویډیو په یو ځای ښکاري خو زمونږ ټایم چې دی بدی کې ضایع شوی ډیر زیات خو بیا هم زمونږ چینل چې دی هغه مونټایز شو نو په دې طریقه تاسو خپل چینل چې دی هغه مونټایز کولی شئ